د لهو الحدیث دی صورت کې رالو او د امتیاز دی ښه معنا جامعه حسن بصري کړي او لوسی تی را نقل کړي ده چې کوم شیطان مشغولوي د عبادت د الله او د ذکر د الله نه چې هغه ثمر قیسې دي والازاهي خنداګانې دي والخرافات او قړتې دي والغنا او ټنګ ټکور دا ټول زړه غولونکي خبرې دي او بیا په دې باندې نور روایتونه هم د علماو راغلي دي حدیث پکې راغلی دی چې عبدالله ابن مسعود په نقل چې ما د پیغمبر نه ملګری وی ده نه تپوس وکړو هغه پې قسم وکړو چې والله الغنا او عام دی څنګه چې حسن بصري ویلي نو ټنګ ټکور هم پکې رالو نو اوس کله کله دا ټوقین وایي چې تبلیغ د دروازو پورې لاړ او ټنګ ټکور چې دی نو دا جوماتونو ته ومنوته لکه تبلیغي وروڼه چې ګش وکړي نو دروازه را پورې کړي او ویې ټکوي فلانی شته نو که ښځه یې ورته ووایه چې راوځه او که نه یې وایي جا چارې تللی چې راله نو بیا یې جومات ته راولېږي په دروازه به دې را پورې کړي او ټنګ ټکور دا جوماتونو ته ومنوت چا په ګډیالونو کې دی او موبایل خودار چا صحیح او د چا چې پدلون اغوستی نو هغه پیګې وپې نه چې دا د دوبرې اواز دی او که د موبایل دی ځکه د هغه پتلون عجب چرته وي دوبرې خواته یي که ته به حیران شي چې د دوبرې اواز یې وکړو که دغه د موبایل دی او په هر جومات کې لیکلي دي موبایل بند کوي څوک یې بندوي طالب ولیا دله نه بندوي نو همې غریب بیا څه بند کړي دا ټنګ ټکور جوماتونو ته ومنوته او دا د هغې یو لویه پالیسي وه چې ښځه او نرو له بیا هغه موبایل چې هغه تخته موبایل دي پټانو کې ښکاره زه به تا ینم او ته به زما یینې الله بیا پکې یارانې هم شروع شولې گجرات نه را روانو غونډ دغه بسو د ملګرو شاه صاحب زمانه وه نو دغه بس ته چې راوختلو نو هغې ټنګ ټکور شروع کړی مدیر خدای دې غر که زموږ دې ګیرو ته نه ګورې ټول ملیان یو نو هغې هغه بس کړو نو قوالي شروع کړل دغه ستاسو ملیان کوي او منګي ورسه وایي او لاس وځئ قوالي به چېرته اورېدلي او لاس دې باندې شپېلې کوي دغه قوالي ویل دا ستاسو ملیان دغه زموږ ملیان نه دي حاجي دلبر خان دی الله وبخي مشر سړی د صوابۍ امیر و ما هغه په یو سیټ باندې ناست و اوس خو بیخي عامه شوه خبره وقت خو دا نه وه نو په یو سیټ په شا باندې یو جینۍ خپل نمبر لیکلی و چې د پلانۍ دا نمبر دی زه خو ساده باجوړی یم څه نه څه خبرې نو ما ته حاجي دلبر خان دا نمبر یې ولې لیکلی ما ته دا یارانه جوړوي که څوک زما څه په موبایل یارانه کوي نو پلانۍ جینۍ ویلي زما دا نمبر نو دا چې څوک په دې بس کې سفر کوي دې سیټ باندې دا نمبر دی نو دې موبایلو په وجه ډېرې هم تښتېدې کړې الله الله دې معاف کړي سړي دې الله معاف کړي حیا پرده دې الله د جنکو ګرانې خبرې دي بیا یو زی ته درس ته د مستوراتو راغونډېدل او د نارینهو دا ډېره د خطرې خبره ده خدای دې دا روژه او دا درس په ډېر خیر او خوشحالۍ خلاص کړي زه چې انشاءالله درس خلاصېږي نو نیمه غوښه به مې نوره مولي کړي بیمارۍ خو لا ټول غم دی راسره ده او نه مې کانې پینې ته زړه کېږي څوک وایي روژه ماتی به زه هم څونه کې ټیک نه یم زه روژه مات استاد بادلي سعودي دوه لوڼۍ وکړمه اصل خبره دا ده چې موږ د الله رضا کوو نو ډېره ګران احتیاط باندې ژوند نو